ګوره صاحبانو ز پدم درود باندې پڅاخ باندې لیکل او پسکلو باندې د تعویز لیکل او په اچولو باندې نن مکمل تاسو ذهن ان شاء الله کلیر کوما خدای نه مخ کې درې خبره ابتدا کې ارته کوما دا یاد لري دا ډېری ضروری دي دم چکم مونږ او تاسو په علماو باندې یا په مولایانو صاحبانو باندې یا نور داسې څوک د دغه فیلډ ایکسپرټ تجربه کار پوي خلک وي چې هغه سرټیفاید خلک وي سرټیفیکټ هغوی سره د دې شته ځان نه هغوی قدم کوي که درود کوي که څاخت لیکي که تعویز لیکي دا اوس کا یا دا په مړی کې یا مټ باندې اوتړه یا مړی کې واچوه یا ځان سره کا آیا دا سیز جائز دی که ناجائز دی نو دی لپاره درې شرایط هدایت لري زما دا خبرې تاسو به اورئ پوهیږئ به پې څو خبرې دي درې خبرې دي ټولو نه اول خبره دا یاد لرئ چې هر هغه ساخت یا تعویز یا دم درخا درود اول نمبر شرط دا دی د دې د جواز د پاره چې په دې کې به الفاظ شرکیه او د کفر نه دا که هر څوک کا دا یاد لره که مونږ سره تعلق ساتي او کو نور خلق سره تعلق ساتي دا غلط دی اول شرط ولدا دی چې په دې کې به الفاظ شرکیه د شرک والا الفاظ او کلمات کفر د کفر والا الفاظ به پکې نه دا یې شرط اول دی دویم نمبر شرط یې دا دی چې په دغه څاخ او تعویز یا په دم درود کې کوم الفاظ دغه صاحب وای یا لیکي نو دا به هغه الفاظ وی چې دا با معنا وی یعنی معنا به وی دا سنا چې انتر منتر جنتر وغیرہ شیطان باندې وی کف دا بالکل حرام دی دا بالکل ناروا دی دا بالکل ناجائز دی او د اسلام په خلاف دی مونږ دا خلک سکو هر سړی بخپل کار کوي قیامت پورز باندې دغه خلک بزما واستانه تختی بیا او موت به اولاد چاته یو رب لا یزال په حضور کې به اولاد یو رسول الله مبارک مخ ته به اولاد یو نو دغه خلک بیا د قیامت پورز باندې زما واستا جواب خو نشي کړای خپل به موت الله په دربار کې سيو جواب دی نو چې دا الفاظ سوي با معنا یعنی څه معنا یوي که په عربی کې وي که په پښتو کې وي که په اردو کې وي که وظیفه وي که بل درود وي که مسنون اذکار وي دا کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مونږ او تاسو ته خودلی دي خود سبئی با معنا به خامہ خوي دا یشو دو شرایط او دریم نمبر صاحبانو د دم د درود د تعویز د څاخ دریم نمبر شرط دا دی چې دا به مؤثر بذات نه ګڼي دا به مؤثر بذات نه ګڼي د دې ټکی څه مقصد دی د دغه ټکی مقصد دا دی چې ته به دا نه وایي چې که رب می جوړی که نه جوړی تعویز می خامخا جوړی دا عقیده به نه ساتي دي ته ویل کېږي مؤثر بذات ته به څه وایي چې دا دم او درود او تعویز او څاخت دا کوم چې زه استعمالوم دا مؤثر بذات نه دي دا څه دي دا اسباب دي اسباب لکه څنګه چې مونږ او تاسو ډاکټر لاړ شو هغه مونږ ته یو نسخه ولیکي آغا نسخه چې کله ما او تا په هغې باندې دوایي راواخلو نو څه وایو ما او تا څه وایو چې ما او تا دوایي جوړوي ما او تا دوایي مؤثر بذات ګړو چې
چې که خدای پاک می جوړي او که نه جوړي دوی بنعوذ بالله ما خامخه جوړي موږ دا عقیده ده که دوی صدا سبب دی سبب ذریعہ څنګه چې ډاکټر لتګ هغه تعالی نسخه درکې هغه یو ذریعہ او سبب دی او مونږ یې هیڅ کله مؤثر بذات نه ګړو مونږ وایو چې دا یو سیز دی استعمال یې کړه شفا دینے والا څوک دی الله دغه درې خبرې نن په دغه دم درود تعویز باندې چې اسلام څه کنسپټ سوچ دی هغه ته بیانوم دا درې خبرې بیان ساتي دا کومې چې مارته وکړي په احادیثو کې چې په څومره احادیثو کې من راغلی را ډایرکټ په دغه مخالفین ته هغه حدیث وایي چې په کوم کې من راغلی د دم د درود د بند اچولو وغیرہ وغیرہ د تعویز اچولو صاحبانو هغې نه مراد دغه دی دا کوم چې مارته وضاحت وکړه چې نبی علیہ السلام په حدیث کې هغې دم نه منع فرمایلی ده چې هغې الفاظ شرکیه د هغې کلمات الفاظ د کفری یا هغه الفاظ خو شرک یا د کفر نه با معنا نه وي څه معنا یعنی اصل لیکي په هغه باندې کړي یا الفاظ یم ټکی وي با معنا وي خو دغه قص عقیده دا وي چې دا تعویز مؤثر بذات دی که الله می جوړی که نه جوړی که الله شفا راکړي که نه راکړي نعوذ بالله دغه تعویز به خامخا په هر صورت کې جوړی دي ته ویل کېږي مؤثر بذات دغه درې خبرې ارسره یاد لري شرایط چې انسان دم درود کوي تعویز ساخت او دغه درې خبرې ورته یادي چې په هغه کې به شرکی او کفری الفاظ نی نمبر 2 چې کوم الفاظ پکې موجود دي هغه په با معناوي کتاله نظر زی خیر دی خو معنا به یوي چاله خو به ورزي او دریم نمبر بستا دا عقیده‌ای چې دا دم درود ساخت تعویز دا مؤثر بذات ندی دا اسباب دی اسباب تی استعمال کړه که الله او غوښتا جوړ بشي او که الله او نه غوښتا په تعویز او په ساخت او په دم او په درود باندې ځان نه څوک نه جوړیږي بیا